اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما شهریار خان عرف شاهرخ خان نوم دی. د عثمانزو یو معتبرې کورنۍ سره تعلق ساتم. عثمانزو کې زما جایداد دی، هغې باندې زما ټال و. هغه ټال نه اوس د چا دیواري ما راته وکړله، خپل ځای مې کور کړ. اوس ټیمې والا راځي او هغوی وایي چې دا زمونږ ځای دی. نو ما ورته ویل چې ما سره خپل ثبوت شته، شکر الحمدلله د هغې ثبوتونه دا دي چې دا زما جمع بندي او فرد دی سرکار سره. دا دویم جی زما سرکار نه فرش فرد راغشتی دی، دا زما فرد دی د جایداد. دا جی زما د جایداد نقشه ده، اټسټډ نقشه ده، د سرکار نه اټسټډ ده. دې کې چې ما ډي سي صاحب له یو درخواست هم ورکړی دی دا تصفیې لپاره چې یاره زما دا ځای څوکه خوادې خوا نه کړي او نه زما دیوالونه وغورځوي. دا د ډي سي صاحب درخواست ما ورکړی دی. او د صوبې وزیر اعلی صاحب ته او د چارسدې ډي سي صاحب ته، د چارسدې ډي پي او صاحب ته نوټس کې دا راوستل غواړم چې یاره ما سره دا ټیمې زیاتې بند کړي، ما سره ناجایزه کار بند کړي. که چېرې ناجایزه وي دا نو زه به د چارسدې د ډي سي صاحب مخکې خپل څادر په اوږه کېږدم او دا خپل جایداد به ډي سي صاحب ته په حواله کړم چې دا ستاسو شو جي. ځکه چې ما سره دا دی، ما سره ظلم کېږي او انصاف را سره نه کېږي. نو تاسو بیا څه لپاره موږ مقرر کړي یې؟ زموږ زړه دردونه کوي چې تاسو موږ سره انصاف نه کوئ او د قبض او مافي ملګرتیا کوئ. نو د قبض او مافي ملګرتیا مه کوئ او زما د مظلوم ملګرتیا وکړئ. ما سره انصاف وکړئ، ما له انصاف راکړئ. او بیا د عثمانزو عوامو ته خواست کوم چې د خدای لپاره ما سره ظلم کېږي، ما راشئ زما ملګرتیا وکړئ. دا چې څه زه وایم که دې کې یو ټکي هم دروغ و نو بېشکه بیا زه به ستاسو مخکې په ځان تیل واچوم او ځان به وسوځوم، خو ما سره خپل ثبوت د خپل جایداد دا رشته دی. نو لحاظه مهرباني دې وشي دا زه چې وزیر اعظم صاحب ته، وزیر اعلی صاحب ته او ډي سي چارسدې او ډي پي او چارسدې په نوټس کې راوستل غواړم چې خدای ته وګورئ چې ما سره انصاف وکړئ. د عوام او د قبضه مافیا راځي دې مار کله مې دیوال غورځوي، کله را سره جي نور څه تکلیفونه راکوي. نو آخر زه م انسان یم، په خپل جایداد یې جي زابله شپه بې تپوسه بوتل یم، نه راباندې یې پایار و. درې څلور ورځې مې جیل کې تېرې کړې، بیا وروسته یې پایار کټ کړی دی. یاره دا موږ د ټیمې په خولې باندې راوستې دی. نو موږ وایو چې ټیمې ما په خپل جایداد ولې بوځي جیل کې مې اچوي؟ په خپل جایداد یې جي زابله شپه بې تپوسه بوتل یم، نه راباندې یې پایار و. درې څلور ورځې مې جیل کې تېرې کړې، بیا وروسته یې پایار کټ کړی دی. یاره دا موږ د ټیمې په خولې باندې راوستې دی. نو موږ وایو چې ټیمې ما په خپل جایداد ولې بوځي جیل کې مې اچوي؟ دا داسې ناانصاف حکومت شو. دا خو تحریک انصاف حکومت دی. هغوی خو په خپله وایي چې موږ هر چا سره انصاف کوو، هر چا له حق ورکوو. نو ما له خپل حق راکړي، ما سره خپل حق دی او ما نه اخلي. زما نه خپل حق ما سره دی او ما نه اخلي. لهذا مهرباني دې وشي زه وزیر اعلی صاحب ته او صوبې وزیر اعلی صاحب ته خواست کوم او د چارسدې ډي سي صاحب ته او ډي پي او صاحب ته چې یاره ما سره د انصاف وشي او زما د ملګرتیا وشي او ما دې د دې ظالمانو نه بچ کړی شي چې ما سره ظلم کېږي. دا ظلم ما سره زه په دې خپل جایداد کې جیل کې مو واچولم، زه په دې خپل جایداد کې تباه او برباد کړم. زه صدر صاحب وزیر اعظم ته ټولو ته خواست کوم چې ما سره د انصاف وشي، ما سره د انصاف وشي، خپل حق را سره دی. زه غواړم چې ما سره د انصاف وشي. چارسدې ډي سي صاحب ته ډي پي او ته چې ما سره ظلم چالو وي، ما سره دا ظلم بند کړی شي. ټیمې په ما سره ډېر ظلم چالو کړی دی. لهذا مهرباني وشي ما سره د انصاف وشي. زه دا خواست کوم